نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. محترم مسلمانانو، میاشت محرم الحرام شروع ده چې دا ډیره بابرکت میاشت، ډیره د برکتونو والا میاشت. نو د دې میاشتې څه آداب او احکام دي. بیا په دې کې یو ورځ ده چې عید یوم عاشوره وایي، یعنی 10 تاریخ د محرم الحرام. د هغې ورځې بیا خپل څه آداب او احکام دي. هغه د ستاسو خدمت کې عرض کوو چې زموږ او ستاسو په سمجھ کې راشي چې په دې ورځو شپو کې څه کول پکار دي او د څه نه ځان منع کول پکار دي. محترم مسلمانانو، میاشت د محرم الحرام او په دې کې چې کوم ورځ د یوم عاشوره، دا وایي په زمانې جاهلیت کې د قریشو په نزد هم ډېره بزرګه او ډېره د اکرام وه. هغوی به په دې ورځ غلاف د کعبې شریفي بدلو او په دې ورځ به ډېر زیات د عبادت کثرت کو. د نبي کریم صلی الله علیه وسلم چې کله مکه مکرمه کې و، نو د کفارو تسیسونه د حضرت ابراهیم علیه السلام نه رارسېدلي وو. نو چې دوی به هغه کارونه کول، نبي کریم صلی الله علیه وسلم به ولې نبي کریم صلی الله علیه وسلم به پیروي د حضرت ابراهیم علیه السلام کوله. بیا چې کله مدینې منورې ته هجرت وکړو، اول د یهودو کتل، د یهودو به هم د عاشورې په ورځ روژه نیسله او د عبادتونو کثرت پرې کړو. نو نبي کریم صلی الله علیه وسلم د هغوی نه تپوس وکړو چې تاسو هلته دې ورځې ولې خیال ساتئ؟ هغوی ورته وویل چې الله رب العزت په دې ورځ زموږ پیغمبر حضرت موسی علیه السلام ته د فرعون نه نجات ورکړ او تورات ورته ورکړ. نو په دې وجه نو نبي کریم صلی الله علیه وسلم په مدینه منوره کې هم د دې ورځې د عبادت او د روژې اهتمام. تر دې پورې کتابونو کې راځي چې کله رمضان مبارک شوی، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم په باقاعده صحابه ګردون او خلک پرې پوهه کول چې روژه ونیسئ. چې کوم خلکو به خوراک نه کړو، هغوی باندې به روژه کوله، او چې کوم خلکو به خوراک کړو، هغوی ته به ویل نور خوراک تر ماښامه مه کوئ، روژه ونیسئ. خو چې کله رمضان فرض شو، نو د دې روژې هغه دغه فرضیت هلته کې چې کوم ختم شو او دا نفل پاتې شوه او د رمضان روژې فرض شو. نو محترمو، دا د عاشورې ورځ چې کومه ده، دا د پخوا نه برکتي ورځ روانه ده، بلکې په دې ورځ کې د دې خپل تاریخي اهمیت دی. یوم عاشورې یعنې د 10 تاریخ د محرم، په دې کې غټ غټ کارونه شوي دي. هغه د ستاسو خدمت کې عرض کوو. په دې ورځ یوم عاشوره باندې الله رب العزت حضرت آدم علیه السلام او ځمکه او اسمان او قلم پیدا کړي. په دې ورځ باندې الله رب العزت حضرت آدم علیه السلام توبه قبوله کړې وه. په دې ورځ حضرت ادریس علیه السلام الله اسمان ته خېژولی. په دې ورځ الله رب العزت چې کله د نوح علیه السلام په قوم سیلاب راوستو او سیلاب وچلېدو، نو د عاشورې پر ورځ الله رب العزت د نوح علیه السلام کشتی په جودي غر باندې ودروله. په دې ورځ باندې الله رب العزت ابراهیم علیه السلام ته اور ګلې ګلزار کو او د خلیل لقب ورته ورکو چې خلیل الله، ته به نن نه د الله خلیل یې. په دې ورځ باندې الله رب العزت حضرت اسماعیل علیه السلام پیدا کړی دی. په دې ورځ باندې حضرت یوسف علیه السلام د قید نه رها شوی او باچاحت ورته ملاو شوی. او په دې ورځ باندې د حضرت یوسف علیه السلام او د حضرت یعقوب علیه السلام چې کوم ډېره موده پس تقریبا 40 سال پس ملاقات و، یو عجیبه ملاقات و، هغه هم د عاشورې په ورځ شوی. په دې ورځ الله رب العزت حضرت موسی علیه السلام ته د فرعون نه نجات ورکړه او په دې ورځ باندې حضرت موسی علیه السلام باندې تورات نازل شوی. په دې ورځ باندې سلیمان علیه السلام باچاحت یو صورت یو 40 ورځې ګډوډ شوی. په دې عاشورې په ورځ الله رب العزت بیا واپس کړ. په دې ورځ باندې حضرت ایوب علیه السلام چې یو لویه بیماري تېره کړه، یو لوی مرض یې تېر کړو، د هغې مرض نه ورته الله نجات د عاشورې په ورځ ورکړه، یعنې شفا ورته الله په دې ورځ ورکړه. په دې ورځ باندې حضرت یونس علیه السلام د
مې د خېټې نه راوتلی وه. په دې ورځ باندې الله رب العزت د حضرت یونس علیه السلام قوم چې کوم هغوی باندې عذاب راغی نو هغوی توبه وباسله، الله واپس کړه عذاب. هغه هم د عاشورې ورځ وه. په دې ورځ الله رب العزت حضرت عیسی علیه السلام پیدا کړی دی. په دې ورځ باندې الله رب العزت هغه د یهودو د شر د وجې اسمان اوخېدو. په دې ورځ باندې الله رب العزت په مخ د ځمکه باندې لومبې باران رحمت ورولی دی. باران رحمت چې لومبې ورېدلی دی دا د عاشورې ورځ وه. په دې ورځ باندې به قریشو په کعبه شریفه باندې غلاف خوړو. په دې ورځ د نبي کریم صلی الله علیه وسلم او د حضرت خدیجة الکبرا رضی الله عنها نکاح شوی. په دې ورځ باندې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم لخت جگر حضرت حسین رضی الله عنه او د هغه ملګري په دې ورځ باندې شهیدان شوي دي کربلا په میدان کې. او په دې ورځ یعنې د عاشورې په ورځ به الله رب العزت قیامت قایموي. قیامت چې به راځي هغه به د محرم الحرام نه 7 تاریخي د جمعې ورځ به وي. اوس د عاشورې د ورځې فضایل څه دي احادیثو مبارکو کې؟ نه حضرت ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې ما نبي کریم صلی الله علیه وسلم پس د رمضان نه د محرم په میاشت کې ډېر په روژو باندې لیدلی دی. د محرم د روژو پې ډېر تاکید کو او خاص کر د عاشورې د روژې پې ډېر تاکید فرمایو. حضرت ابو قتاده رضی الله تعالی عنه فرمایي وایي څوک چې د عاشورې پر ورځ روژه ونیسي نو الله رب العزت ورته د یو کال ګناهونه معاف کړي. دې سره محترمو اوس د دې د روژې چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم آخري کال نبی کریم صلی الله علیه وسلم 10 تاریخ د عاشورې باندې روژه ونیسله. صحابه ورته وفرمایل جناب دلته یهود هم د عاشورې روژه نیسي او موږ هم نیسو. نو د هغه یو منځ کې به فرق څنګه راځي؟ ولې د یهودو سره به مشابهت په هېڅ کوم نه کې، د کافرو سره به مشابهت نه کې. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل تاسو ښکلې خبره وکړه که آینده کال زه ژوندی یم او ژوند و نو زه به دې سره یو روژه بله نیسم، یعنې نه هم ورسره یو ځای کوم. وایي چې آینده کال راغی نو نبي کریم صلی الله علیه وسلم د دنیا نه رخصت شوی، د هغوی وفات شوی. نو په دې وجه د عاشورې د روژې یو څو کیفیات دي چې د عاشورې روژه به څنګه نیسو. انور شاه کشمیري رحمت الله علیه د دې 3 صورتونه لیکلي دي. لومبی صورت دا دی چې 3 روژې ونیسه، 9مه 10مه 11مه. دا د ټولو نه بهتر صورت دی. که دا نشي کولی ورپسې بهتر صورت چې دی هغه 9مه 10مه ونیسه یا 10مه 11مه ونیسه. دا دویم صورت دی. او دریم صورت دا دی چې صرف د عاشورې د 10 تاریخ روژه ونیسه، ولیکن د ټولو نه بهتر 3 دي، بیا ورپسې 2 او اخري کمې درجې والا چې هغه صرف د عاشورې روژه ده. په دې وجه ډېر علماو لیکلي چې دا مکروهه ده. نبي کریم صلی الله علیه وسلم خو څه کړي دي اراده فرمایلې وه که آینده کال زه ژوندی یم دې سره به یو روژه نیسو، یعنې 9مه به ورسره یو ځای کوو، ولیکن آینده کال هغوی ژوندي نه وو. نو په دې وجه صرف د عاشورې روژه مکروهه ده. دې سره به یا د 9مې یو ځای کړې یا د 11مې، چې په دې کیفیت باندې روژې ونیسو. حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه فرمایي پس د رمضان د روژو نه چې افضل روژې دي هغه د محرم الحرام روژې دي. د حضرت علی رضی الله تعالی عنه نه چا تپوس وکړو پس د رمضان نه بهترینه روژې کومه دي؟ د حضرت علی رضی الله تعالی عنه ورته فرمایل ډېر ښکلی سوال دی. داسې سوال یو ځل د نبي کریم صلی الله علیه وسلم نم یو کس کړو زه ناست وم محفل کې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل پس د رمضان نه چې بهترینې روژې دي هغه د محرم الحرام دي. محرم الحرام کې چې څوک یو روژه ونیسي ابن عباس صاحب نقل کوي ان وایي الله رب العزت ورته یو روژې په بدله کې د 13 روژو اجر ورکوي. چې څوک یو روژه ونیسي نو الله پورې د 13 روژو د نیولو اجر ورکوي. محرم الحرام په هغه میاشتو کې شامل ده کوم چې اشهر حرم دي، یعنی بهترین میاشتې دي. یو ذی القعده ده، یو ذی الحجه ده، یو محرم الحرام ده، یو رجب.
دا اشهر حرم کې مرাজি ښه بل محترم اوس د عاشوري پرست کارونه کول دي او د سره ځان نه کول دي دا لازمي خبره د عاشوري پر دوه کارونه کول دي یو روزه نیسي روزه به یو نیسي یا به نه هم ور سره یو ځای کو یا دی یو نسه نه یو کار وشو روزه نیسي او نمبر 2 دی کې په خپل اهل او عیال ان خپل کور والو باندې رزق په وسعت کول دي په دې رزق ته خسره صدقه وکړه او بچو باندې خوراک وکړه کتابونو کې راځي دا روایت ضعیف دی خو د فضایل په باب کې په ضعیف باندې هم عمل کولی شي وایي څوک چې په دې رزق په خپل اهل او عیال باندې رزق کې وسعت کړي الله په ټول کال ښکلی تېروي ټول کال به پرې رزق وسیع او پراخوي دا دوه کار کوي پکې او اوس د سره پکې ځان بچ کول دي هغه په زړه رسمونه رواجونه نو هغې کړمبې دی د ماتم مجلس چې کوم شیعاګان او روافض کوي ماتم مجلس کوي چې هغه د یو صحابي نه ثابت نه د تابعینو نه ثابت دی نه د ائمو حضراتو نه ثابت دی دا ماتم مجلس چې کوم د دې نه پکې ځان بچ کوو حدیث شریف کې راځي من کثر سواد قوم فهو منهم کوم خلکو چې د کوم قوم رونق سیوان قیامت پر ورځ هغوی سره نه دا خو د دشمنانو صحابو ولې په دې ماتم مجلس کې هغوی صحابه کرامو پسې ردې بدې وي د خلفای پسې ابوبکر صدیق رضی الله عنه پسې عمر فاروق رضی الله عنه پسې او د عثمان غنی رضی الله عنه پسې کنځل کوي د دې سره د هغوی شان سیوا کېږي د هغوی مجلسونو کې به شرکت نه کوو ځان باندې اړخ ته ساتو دې سره سره د هغوی مجلس ته کتل هم ګناه دي او تلل هم ګناه دي نه به ځو نه به ګورو ځان باندې محفوظ ساتو په دغه ورځ به خپل عبادات کوو خپل ذکر و اذکار او خپلې دعاګانې به کوو د برکت ورځ ده په دغه ورځ باندې ډېر خلک کیچړې پخوي دا یاد ساتل پکار دي په دغه ورځ باندې کیچړې پخول دا هم ناجایز او د ګناه کار دی البدایه والنهایه لیکلي دي چې کله په دغه ورځ باندې د حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ شهادت وشو نو خوارجو مختلف شکلونه یو ځای کړو او د هغې نه یو خوراک جوړ کړو د مختلفو شکلونو لکه غنم جوار او اوربشې داسې یو ځای کړو د هغې یو خوراک جوړ کړو په دې وجه د هغې سره مشابهت دی نو دا نه دي پکار په دې ورځ ډېر خلک د عیسی علیه السلام لپاره خوراک پخوي نو خوراک هم اکثر که نیت دې پکې د هغې وکړو نوم پکې د هغې واغوستو نو هم بیا حرام دي نو په دې ورځو کې لږ ځان محفوظ کول دي په دې ورځ ډېر خلک د اوبو سبیلونه لګوي اوبه تقسیموي صرف په دې ورځ نو د اوبو صدقه خو اصل بهتره ده نو صرف په دې ورځ بیا نه دي کول پکار ولې هلته روافض او شیعاګانو سره مشابهت راځي نو په دې وجه به دغې نه هم ځان بچ کوو دغه کار به نه کوو په دغه ورځ ډېر خلک پټیایانې تقسیموي نو دغه کار پکې هم غلط دی داسې به هم نه کوي او ډېر خلک پکې لکه د اختر په شان زینت کوي دغه هم پکې غلط دي نه دي کول پکار ډېر خلک دي په دې ورځو کې د نکاح نه ځان ساتي نیاز ساتل پکار دي دا معاصله نه د شپې دي د برکت د په دې ورځو کې نکاح کول بهترین دي نکاح خو د برکت شی دی عبادت دی د په دې ورځو کې نکاح کول جایز دي د برکت شی دی ثواب دی موږ چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د لومړی نکاح د خدیجې رضی الله عنها سره وکړه نو هغه هم د عاشوري ورځ د عاشوري پر نکاح کول زمون پنیز د اهل سنت والجماعت پنیز د برکت شیز دی کول پکار دی د محترمو د یو څو شیزونه مو ووي دا رسمونه بدعات نه ځان ساتو د عبادتو کثرت به کوو روژې به نیسو او دې سره سره ذکر و اذکار او د دعاګانو ځکه د برکت ورځې شپې دي خاص کر 10 تاریخ یعنې عاشوري ورځ هغه ډېره د برکت ورځ ده د عبادت کثرت به کوو د توبې استغفار کثرت به کوو او د روابطو او د شیعاګانو د عادتونو نه به ځان محفوظ ساتو د هغې ملګرتیا به نه کوو هغې خواته به تګ پکې نه کوو هغې سره به پکې ناسته پاسته نه کوو د خپل عبادت کوشش به کوو د هغې په نیز ولې هغې خواته تګ لرې پکار د هغې په نیز شهادت بد شی ولې په دغه ورځ د حسین رضی الله عنه شهادت شوی هلکه شهادت اوچته مرتبه ده دا خو د هغې لپاره بهترین شیز دی ظلم شوی دی هغه تاریخ کې پروت دی چې غټ ظلم شوی دی ولیکن الله رب العزت هغې ته شهادت ورکړی دی اوس که یو کس رمضان کې شهید شي نو رمضان میاشت پیره کېږي د
د جمعې په ورځ یو کس شهید شي د جمعې ورځ سپېره کېږي نه دا خو د برکت ورځ شوه د برکت ورځ ده خو د هغې شهادت الله په دغه ورځ لیکل د عاشورې ورځ د برکت ورځ ده د عبادتونو ورځ ده د ذکر و اذکار ورځ ده د مغفرت ورځ ده د چې په دغه ورځ د عبادت کوشش کوو د بدولیاتو نه ځان وساتو د غلطو خلکو نه ځان وساتو الله رب العزت دا خبرې ټول په عمل کې راولي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين